دا موږ کوم خلکو ته پاتې شو او د دې ذمہواري په چا باندې راځي ځکه چې په دې ټایم کې په ټول پاکستان کې په دغه صورتحال باندې چې کوم تجزیهکاران دي یا میډیا ادارې دي هغه چې دی خاندي پورې ډرامې پسې کوي ساجیبه غوندې سوالونه چې دی هغه راوچتوي. نو ظاهره خبره ده چې غیر سنجیده خلک کله مسلط شي د بدقسمتۍ نه بیا په یو داسې صوبه چې هغه صوبه حالت جنګ کې already دومره په فرنٹ لاین د حالت جنګ کې دا بیا تاسو ګورئ چې څومره زیات ستونزې دي په دې صوبه کې هر یو ستونزه د هغه ځان لږ په هغې خبره کې ډېر وخت لګي خو لکه دومره غیر سنجیده حکومت چې کله راشي او بیا تاسو غیر سنجیده طریقې کار بیا وګورئ نو ظاهره خبره ده چې ټوله نړۍ چې ده نو هغه به دغه شان ډرامې کوي ځکه چې په خپل هغوی کم طریقې کار روان دی. افسوس خبره خدا ده چې دلته کې دا کم حالات چې روان دي په دې کې تاسو ګورئ چې یو خوا خو وزیر اعلی راځي او بار بار په میډیا هم دا خبره کوي چې موږ استعفا ورکړې ده استعفا چې دی موږ ریټن هم ورکړې ده په لاس لیکم شوي دي او بل طرف ته گورنر چې دی هغه هم په خپل یو هغه کې د چې قانوني پیچیدګیانې دي اوس دا چې دی نو دا ظاهره خبره ده چې جمهوریت عمل خو په خپل ځای یو ډېر مهم دی خو دې سره چې قانوني کومې خبرې دي نو په کار ده چې په دې باندې د تحریک انصاف سینیر خلک چې کوم دي د هغوی لایر چې کوم دي نو دا ولې نه کلیر کېږي ځکه چې یا خو دا ده چې دی وزیر اعلی صاحب په خپله هم نه غواړي او دا قصدن څه داسې قسمه نکتې پکې پرېښودل شوي دي چې په هغې وجه د دې استعفا یو بحران پیدا شي. بالکل هغه بحران شروع دی بیا گورنر صاحب چې کوم دی اوس د هغې ډیون نه تاسو ګورئ چې هغې کوشش ده چې کلم نمبر هغه پوره شي نو موږ به د خپل وزیر اعلی دپاره یو هغه کوو نو هغوی هم بیا ملاقاتونه شروع کړو تاسو به کتلي چې د مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو سره نو د هغوی خپل یو انټرست چې کوم دی هغه ځان ته هغه دی خو په دې ټول پروسس کې بیا تاسو ګورئ چې سفر کېږي څوک ظاهره خبره ده چې کرسۍ یو طرف ته خو موږ وایو چې کرسۍ خالي ده ځکه چې څوک دویم طرف ته وزیر اعلی 2 کسان دي نو اوس دا یو دومره کنفیوژن دی چې موږ عوامي نیشنل پارټي خو تاسو ته پته ده موږ کلیر دا موږ تعلق او چې د معاملاتو کې زموږ استعمال جوړیږي بل بیا دا چې یو جمهوریت پروسس کې ټیک د میجورټي چې د چا د نو حق دا خلکو جوړیږي موږ دا وایي چې موږ د جمهوریت پروسس خبره کوو بیا خو د میجورټي خبره ده خو دلته کې په میجورټي کې بیا دومره زیات ایشوز روان دي چې په دې باندې اوس خلک هم کنفیوز دي چې دا کم طریقه د هغه خو اسمبلۍ ته هم راغو سپیچز هم وشو ګنډاپور صاحب هم ناستو خو دا ټول طریقې کار چې دی دې باندې سوالونه پورته کیږي نو اوس دا کرسۍ چې د آیا دا لیګل دا عدالت ته اپوزیشن وایي چې موږ عدالت ته ځو ځکه چې دا غیر آئیني او غیر جمهوري عمل شوی دی نو دا ټول طریقې کار تاسو ګورئ چې اپوزیشن یو طرف ته خو صوبایي صدر د تحریک انصاف ټولو سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه وکړو بل طرف ته بیا اپوزیشن چې کوم جماعتونه دي نون شو یا نور هغوی د عدالت خبره کوي لګیا دي نو دا ټول پروسس چې دی په دې کې به سفر کېږي د پښتونخوا عوام سفر کېږي لګیا دي د پښتونخوا عام خلک چې تاسو ګورئ چې څومره زیات ستونزو ته مخامخ دي نو غیر سنجیده عمل چې کوم دی د دې ټول نقصان چې دی د دې صوبې خلکو ته دی او آئیني بحران ظاهره خبره ده چې آئیني بحران خو دی خلک وایي چې وزیر اعلی شته هم که نشته دی